د شب برأت په حواله سره یو څو اهمي او ضروری خبرې د سره شریکوم. خو اولنې عرض مې دا دی چې دا اهم پیغام او دغه حدیث مبارکات نور مسلمانانو سره شریک کړي چې د دواړو جهانو په برکتونو او ثوابونو کې تاسو هم شامل شئ. او دویم عرض مې دا دی چې د شب برأت د راتلو مخکې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې د الله رسول مونږ او تاسو ته په دې شپه کې څه تعلیمات راکړي دي او دا شپه ولې خاص شپه ده، د نورو عامو شپو په شان دا شپه نه ده. د شعبان المعظم د 15 شپې ته شب برأت وایي. برأت ورته ځکه وایي چې د برأت معنی ده نجات یا بخشش، او په دې شپه کې الله جل جلاله په خپل بندگانو باندې یو خاص کرم کوي، د هغوی ګناهونه معاف کوي او د الله جل جلاله رحم د هواګانو او د دریابونو نه زیاتي. نو په دې وجه باندې دې شپې ته شب برأت ویل شي. او په دې شپه کې څه خصوصیت ته نو راځي چې سره د دلیل او د حوالې نه یو څو احادیث رسول الله مبارک واورو. اول نمبر دا حدیث سنن ابن ماجه په باب ما جاء فی لیلة النصف من شعبان، په دې باب کې په 209 نمبر صفحه مکتبه رحمانیه کې او رقم الحدیث 1388 دا روایت را نقل کړی دی. د دین علاوه نورو کتابونو امام دیلمی مسند الفردوس کې او مرقات المفاتيح شرح مشکات کتاب الصلات کې دا حدیث راغسته دی. حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دی. د مبارک فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د شب برأت په باره کې چې اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا نهارها، چې کله شب برأت راشي د شعبان 15 نو په دغه شپه باندې تاسو الله رب العزت ته په قیام باندې ودرېږئ، عبادت وکئ او د ورځې په دغه ورځ باندې روژه ونیسئ. او د دې وجه بیا بیانوي چې ولې خصوصیت په دغه شپه باندې د قیام او په دغه ورځ باندې د روژې ولې دی. د هغې وجه دا ده چې فإن الله تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا، په دې شپه کې الله جل جلاله د خپل شان موافق چې کله نور ډوبېږي د دغه ټیم نه آسماني دنیا ته راشي، هلته نزول وشي د الله جل جلاله، او بیا الله جل جلاله د رحم او د کرم نه ډک یو څو اعلانات خپل د بندگانو ته کوي. نو اول نمبر پکې دا دی چې الله جل جلاله فرمایي الا من مستغفر فاغفر له، آیا نشته څوک په دې شپه کې داسې چې زمانه د خپل د ګناهونو مغفرت طلب کی، زمانه بخشش طلب کی، زمانه بخنه وغواړي، نو کچام بخنه وغوښته فاغفر له، زباغت داغه ګناهونه وبخما، عفو به ورته وکما. دویم نمبر اعلان کوي الله جل جلاله الا من مسترزق فارزقه، نشته څوک داسې چې داغه رزق تنګي، د خپل رزق د فراخي د پاره زمانه سوالو کی، زمانه طلبو کی، نو کچا داسې د رزق د پراخۍ د پاره، د دنیا د پراخۍ د پاره په دې شپه باندې خاص شب برأت په دې شپه زمانه د خپل رزق او د مال د زیاتېدو د پاره دعا وکړه فارزقه، زه به دغه انسان رزق سیوا کم. دریم نمبر الله جل جلاله فرمایي الا مبتلا، آیا نشته څوک په تکلیف کې، نشته څوک په مصیبت کې، نشته څوک په امتحان کې، نشته څوک په بیماری کې فاعافيه، چې زمانه د خپل مصیبت زمانه د خپل حاجت وغواړي چې زه ورته عافیت ورکمه. الا کذا الا کذا، آیا نشته څوک په دې پلان کې مصیبتونو تکالیفو کې چې زمانه د خپل حاجت وغواړي او د دې شب برأت په برکت باندې چې په دې شپه ورته زه هغه ته دغه حاجت پوره کمه. حتی یطلع الفجر، رسول الله مبارک فرمایي الله جل جلاله دا اعلانات کوي د نور د ډوبېدو نه وروستو تر دې پورې چې د سحر نور راوخیږي. نو دا د الله جل جلاله د طرف نه د شب برأت په دې شپه باندې خصوصي او تحفه او انعام دی، او مونږ او تاسو ته الله جل جلاله په خپل باندې د رحمت دروازې کولاو کړي، او مونږ ته وایي چې زمانه وغواړي چې سره نه غواړي. نو یوه خبر اهم په دې حدیث کې دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې دا شپه ګوره د عام شپو په شان نه ده، په دې شپو په نورو شپو کې فرق دا دی چې په نورو شپو کې الله جل جلاله په درې مې سکه راکوزیږي، او په دې شپه کې له غروب الشمس د نور د ډوبېدو سره الله جل جلاله نزول سما او دنیا ته کیږي، او بیا الله جل جلاله دغه اعلانات فرمایي. همدارنګه بل حدیث مبارکه د مسند بازار کې دا روایت موجود دی په اول جلد 206 نمبر صفحه باندې
امام ابو بکر احمد بن عمر المعروف بزار سن متوفات 252 ہجری او دغه رنګي سنن ابن ماجه په 1390 رقم باندې دا حدیث موجود دی او راوی د حدیث ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی دیو بارک فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا كان ليله النصف من شعبان ينزل الله تعالى الى سماء الدنيا فيغفر لعباده الا ما كان من مشرك او مشاحن لاخيه نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د شب برأت شپه راشي د شعبان المعظم 15 شپه راشي الله جل جلاله خپل ټولو بندګانو ته سیوا د دوو کسانو نه دوه قسمه مخلوق نه چې یو مشرک چې د الله جل جلاله سره بل څوک په عبادت کې شریک غني او بل چاله د الله جل جلاله صفات ورکي او بل هغه انسان چې هغه د خپل رور مسلمان سره عداوت او حسد کوي او دغه رنګ بل روایت کې وسره زانی ذکر دی زناکار بل روایت کې وسره قاتل ذکر دی د دغه سلور قسمه مخلوق نه علاوه الله جل جلاله خپل نور مسلمانانو مومنانو بندګانو ته مغفرت کوي او همدارنګه مشکات المصابیح کې روایت موجود دی او د امام بهقی کتاب د دعوات الکبیر هغه کې دا حدیث موجود دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې شوی برأت د عظمت او د دې د خصوصیت ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته خی او هغه ته بیانې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ بیت فرمای اتدرین ما فی هذه الليله یعنی نصف من شعبان تا ته پتشته چې په دې شب برأت په دې شپه کې د الله د طرف نه څه موجود دي څه کمالات او عزتونه پکې دي فقالت ما فيها یا رسول الله اے دا الله رسول په دې شپه کې څه خصوصیت ته په دې کې څه کمال له نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سلور خبرې کوي اول نمبر ورته فرمایي وای فيها ای یكتب كل مولود من بني آدم په دې شپه کې الله جل جلاله اولی کی در روان کال د دې شپې پورې چې په دې کال کې به څومره ماشومان پیدا کی او دویم نمبر وفيها ای یكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنه چې په دې کال کې تر روان د دې شپې پورې څومره بني آدم به وفات کیږي د هر یو اجل چې هغه په دې شپه کې ولیکل شي دریم نمبر ورته بیانې وفيها ترفع اعمالهم په دې شپه کې د دې تیر کال چې څومره اعمال دی بنی آدم وکړي دي دغه اعمال الله جل جلاله ته برزي او سلورم نمبر ته فرمای وفيها تنزل ارزاقهم در روان کال د دې شپې پورې په دې شپه کې الله جل جلاله د دې ټول کال دغه خلکو رزقونه را نازلي چې پلان کې کس د پاره بدوم رزق کې د پلان کې د پاره بدوم رزق نو دا سلور خبرې به خصوصیت د دې چې په دې شپه باندې خاص طور باندې دغه اعمال کې دي نو معلومه شو چې د شب برأت شپه د عام شپو پشان یو عام شپه نه ده دې ته د الله او د الله رسول یو خصوصیت ورکړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د رمضان مبارک نه علاوه چې په بل میاشت کې به د ټول نه زیات روزي نیوي نو هغه دغه شب برأت ولا د کوم میاشت د شعبان المعظم په دې کې به روزي د ټول نه زیات نیوي ام المؤمنین عائشه صدیقه او پیره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کې په دې میاشت کې تاسو ولې زیات روزي نیسئ نو نبی رسول الله والسلام تو فرمایل و ان الله یكتب فيه كل نفس میته تلك السنه په دې شپه کې الله جل جلاله چې در روان کال پورې څومره بنی آدم وفات کیږي نو داغوی اجل پکې لیکي نو فاحب ان یاتینی اجلی وانا صائم نو زه روزي پکې زیات ځکه نسم چې زما اجل راشي او زه الله جل جلاله ته د روزي په خله باندې او حضرت اسامه روایت کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ترفع فيه اعمال العباد دا شپه ګوره عام شپه نه دا خاص شپه د پدې کې د بندګانو اعمال الله جل جلاله ته پورته کیږي او دارنګي یو بل حدیث مبارکه د امام احمد بن حنبل په خپل مسند کې راغستل شپږم جلد 238 نمبر صفحه سن متوفا 241 هجری او معرفت الثقات کې دا روایت موجود ده او سنن ابن ماجه کې هم دا روایت په 1389 رقم الحدیث باندې دا روایت پکې موجود ده حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین فرمایي چې یو شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل بستر مبارک کې نو زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تلاش کې بهر راوتم تا د 15 شپې شب برأت شپه وا نو چې ما ولید په دغه شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو مقبره جنت البقیع کې موجودو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماتو فرمایل چې ته ویری دي چې د الله رسول بس تاسو سره ظلم کوي
یعنی په دې شپه باندې به زه د بلې بیبي خواته تللی نه، داسې نه ده. بیا نبی علیه صلات وسلام ته فرمایي دا د 15 د شعبان د شب برأت دا شپه ده. ان الله عز وجل ينزل ليله النصف من شعبان الى سماء الدنيا. الله جل جلاله د خپل شان موافق په دې شب برأت په دې شپه باندې اسماني دنیا ته راځي. فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب. په عربو کې یو قبیله د بنو کلب، دا غوي بيزي ډېر زیات دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې الله جل جلاله په دې شپه باندې د بنو کلب د بيزو د ویختونه زیات مؤمنان مسلمانانو ته خدای پاک مغفرت کوي. نو څومره عظیم شپه ده او څومره عظیم تعلیمات دي. او په دې حدیث کې یو بل خبره، یو خبردار چې په دې شپه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا غوښتل، نو د دعا غوښتل په دې کې سنت دي. دویمه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې مقبره ته تر دي، نو که څوک پکې مقبره ته ځي په دې شپه کې او الته کې دعاګانې غواړي، نو دام د دې حدیث نه معلومه شو دام څه ناروا کار او څه غیر شرعي کار نه دی. او موجم کبیر کې امام طبرانی حدیث نقل کوي، رقم الحدیث 590. او ابن ابي عاصم پاس سنن کې دا روایت را نقل کړی دی په 571 رقم الحدیث کې. حضرت ابو ثعلبه رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې په دې 15 شعبان باندې نبی رسول الله فرمایل چې شب برأت باندې فیغفر للمؤمنین ويمهل للکافرین. الله جل جلاله مؤمنانو ته بخنه کوي او کافرانو له مهلت ورکوي. ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. او حسد والا او عداوت او بغض او کینې والا الله جل جلاله په خپل حسد او په عداوت کې پریدي، دیو ته بخنه ونکي حتی يدعو، تر دې پورې چې دیو د حسد او عداوت پریدي. نو عرض می داده چې یو د شعبان المعظم دا میاش بهترینه مقدس او متبرکه میاشت ده. نبی رسول الله والسلام چې کله به د رجب میاشت د بره شو، نبی رسول الله به دعا کوله چې یا الہ العالمین په رجب کې مونږ ته برکت واچي، په شعبان المعظم کې مونږ ته برکت واچي، او رمضان المبارک ته مونږ ورسې دا زمونږ په ژوندۍ کې راولي. نو الله جل جلاله دی دا کوم شپه شب برأت را روان دي، په دې کې مونږ او تاسو دا د خیسته عبادت او د الله جل جلاله د رضا او د الله جل جلاله ته د فریاد او د قیام او د روجې د نیولو توفیق راکړي. او الله جل جلاله دې رمضان مبارک مونته عظیم میاشت موږ استاد په ژوندۍ کې راولي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه.